علماو لیکلی دي چې الله تعالی خو د انسان له تکریم ورکړی، عزت او شرف ورکړی، اعزاز یې ورکړی، خو چې دی په کومو اشیاو کې ورکړی؟ د ټولو نه لوی لوی څیزونه چې کوم دی نمبر 1 خلقه بیدیه، انسان الله د خپل قدرت په لاسونو په خپله باندې جوړ کړی. تمام کائنات چې دی دا رب کائنات د کن سره پیدا کړي. الله مخلوق ته کن شنو فیکون، دا ټول مخلوق پیدا شو، خو چې انسان یې کله پیدا کو الله ورته داسې نه دي ویلي. ویلي دي خو د هغې طریقه دا وه چې الله د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړ. په څه طریقې سره؟ جبرائیل علیه السلام ته وکړه مکه لاړ شه د ځمکې نه یو موټی خاورې راوالې. ځکه د انسان ته بني آدم وایي، آدم، او آدم ته آدم ځکه وایي لأنه خلق من ادیم الارض. علماو لیکلي دا د ادیم الارض د ځمکې د لپاسني پوستکي نه جوړ دی. د ځمکې د لپاسني مخ ته ادیم وایي لأنه خلق من ادیم الارض. دا د ادیم الارض د ځمکې د لپاسني پوستکي نه جبرائیل علیه السلام یو موټی خاوره واغسته او بیا د خاورې یو ځای ته راجمع شو او دا واغېږلی شوه. کله چې واغېږلی شوه او څنګه زنانه وړه واغېږي او دا بیا خمیره شي، دغه شان دا خاوره چې دی نو دا خمیره شوه. د هغې نه پس رب کائنات د آدم علیه السلام وجود د هغې خاورې نه چې دی نو را پیدا کړ. خاورې نه کالفخار په شان د کودري باندې لکه تنور چې سړی جوړ کړي او بیا یې داسې سور او رب کائنات بیا په خپله پر انسان کې په آدم علیه السلام کې روح ورپوکو، روح یې ورپوکو او بیا د ټولو نه اولني عزت ته وګوره چې د خاورې نه یې پیدا کړه. خلقه بیدیه، په خپلو لاسونو باندې تیار کړه خپل قدرت، او بیا الله تعالی د نور نه یو مخلوق تیار کړی چې هغې ته ملایکه وایي، هغې ته فرشتې وایي چې هغه فرشتې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. الله چې ورته کوم حکم وکړي د هغې نافرماني قطعا نه کوي. بیا رب کائنات هغه نوراني مخلوق ته یې اوس د آدم ته سجده ولګوئ. دې عزت ته وګوره. ګوره انسان د خپل عزت خبر نه دی. د دې انسان سره چې معاشره کې کوم انسان ګرځي د ده د عزت نه خبر نه دی چې ده الله څومره عزت ورکړی دی. که چېرته کې یو انسان ته پته ولګېده چې زما سره معاشره کې را کوم انسان دی ده له خدای څومره عزت ورکړی، زه یم چې د عزت او د احترام د وجې نه به یو انسان بل انسان ته چوت ونه ګوري.